جی بالکل ګران کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې مونږ راغلي یو ډېر نامور شخصیت له چې خدایي خدمتګار هم دی او د الله د رضا لپاره د یو بل سره مدد کوي. نو راځي دوی سره به خبرې اترې وکړو او د دوی به خپل تعارف په خپله باندې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګل نبی مې نوم دی، مندرخیلو سره تعلق ساتم او په دلزاکو روډ باندې د پراپرټي ډیلر سره هم تعلق ساتم او پراپرټي ډیلر یم. نو مونږ صدر شاپور سلام صاحب سره په پراپرټي ډیلر ایسوسییشن کې یو او دغلته کې روزګار کوو. په دې روزګار باره کې مونږ دغه خبرې کوو چې ماشاءالله زمونږ صدر شاپور سلام صاحب د الله پاک ژوندی لري او ډیر زمونږ مشر او ډیر قدردان زمونږ مشر دی. د پراپرټي ډیلر د پاره ډېرې منډې ترډې ډېرې هلې ځلې وکړلې. نو ډېر شکر ګزار یې دي. اوس چې په دلزاکو روډ باندې کوم زما هده ده د تاجرانو چیرمین هم یم او نور هم داسې خلکو سره منډې ترډې راځم دا هلې ځلې مې شروع کړي دي. اوس مې کوشش دا دی انشاءالله چې اراده څنګه وکړه تاسو پاسبان ته راځئ قاري صاحب سره ملاوېدل غواړئ، دې باره کې تاسو له سوچ څنګه راغی؟ دا زمونږ یو صدر صاحب پاسبان د تحصیل شالم صدر دی، چونکې بس زمونږ مشرانو سره ډېر ګپ شپ دی، مړي ژوندي ته ځي راځي. هغه مال یو دعوت وکړلو، د هغه دعوت باندې مونږ سره نو بس د پاسبان ته زما زړه کې شوق رالو چې انشاءالله دغه پاسبان پارټي ډېره ښه ده. زه ډېرو زیاتو پارټو کې یم خو د پارټۍ خلک شاته مونږ بسې ډیله دي. نو د پاسبان پارټي ما ځکه چوایس کړه ځان دپاره چې دغه کم خلک مونږ سره په دې ګروپ کې اچولي او ډېر تکړه تکړه خلک، ډېر نایکس خلک دي، ډېر قدردان خلک دي او پویه والا خلک دي. نو د پاسبان پارټي ما خوښه کړله. نو انشاءالله زما اراده دا ده چې د پاسبان پارټۍ کې زه شمولیت وکړم. تاسو د خپلې علاقې هسې خدمت کوئ، پاسبان ته چې راشئ هغې دپاره تاسو څه سوچ کړی دی؟ څونه ملګري تاسو سره اوس پاسبان ته تیار دي چې راځي در سره؟ انشاءالله یقینا مونږ ته د پاسبان ملګري خو ماشاءالله ډېر زیات دي. د دلزاکو روډ باندې شکر الحمدلله زما ډېر ښایسته تعلق او ډېر ښایسته وخت تیر شوی دی. نو کوشش کوم چې پاسبان کې ما سره ډېر ښه قدردان ملګري را سره وي او پاسبان پارټي زه ډېره مضبوطه د دلزاکو روډ انشاءالله وساتم. بس کوشش مې دا دی چې د غریبو خلکو سره منډې ترډې او چاته تکلیف وي انشاءالله غله ځان ور ورسو. په تاڼه کې که هغه په اسپتال کې وي که په کوم ځای کې وي په روډ باندې وي، نو زمونږ کوشش دا دی چې مونږ خلکو سره د خدمت وکړو، د خلکو له مونږ خپل د لاس او خپو څومره خدمت چې دی مونږ کوشش کوو چې د عوام سره وکړو. او بله خبره دا هم ده چې زه د لزاکو روډ د کابینه د ګروپ دی زمونږ ماشاءالله کوشش کوو چې هغه هم واپس راوچت کړو، خو زما شوق ډېر زیات پاسبان سره دی. پراپرټۍ کاروبار تاسو کوئ، د پراپرټۍ څه صورتحال روان دي صوبه کې؟ د پراپرټۍ صورتحال په صوبه کې زمونږ مشر ماشاءالله ډېر زیات تکړه دی، خو خبره دا ده چې دلته کې چونکې ډېر خلک دي چې چا سره د پراپرټي لایسنس وغیره نشته دی، هر یو سړی لګیا دی. مونږ خپل صدر ته دغه گزارش کوو چې صدر صاحب دا به ستا ډېره شکریه چې دا کم خلک لاندې لګیا دي روزګار کوي د پراپرټۍ لایسنس یو سره نشته دی، د دې خلکو مخنیوی وشي چې دی یو چا سره کینی یو چا پسې دا خلک چې کوم دی یو چا پسې وتړل شي. نو چې وتړل شي نو بیا به زمونږ د خو د پراپرټو والا نه بېعزتیانې کېږي نه بدنامۍ کېږي. ولې چې صدر صاحب دا کابینې ته ووایي یو میټینګ راغونډ کړي زموږ صدر صاحب چې بهیي چې دا کم خلک ریډر والا لګیا دي، لکه داسې ووایم چې موبایلینګ والا لګیا دي، په موټر کې هم خلک پراپرټي کوي، په موټر سایکلو هم کوي، په ریړو هم کوي. نو شاته دلته کې د یو سړي په سر باندې دا ټول خلک بدنام شي. نو زما صدر شاپور سلام صاحب ته گزارش دی چې دغه خلکو مخنیوی وکړي چې دغه یو کو نو انشاءالله اسم نشته دی. او بل دویمه خبره دا ده صدر شاپور سلام صاحب ته زما اپیل دی چې یو زموږ د صوبه کې پراپرټي ډیلر چې کوم دی ډېر ښایسته یو نوم یو عزت دی ورله ورکړلو. بله دا ده چې د دې پراپرټو والا یو پرسنټیج ته برابر کا، لکه څنګه چې د پنجاب صوبه ده هغې خپل د
پراپرټي ډیلر د پاره یو خپل یو سیستم برابر کو پاغه سیستم کې داغي 5% کمیشن کیږي هغه غریبانان منډه ترډي وي خو منډه ترډي داغي په ځای راشي زمون صوبه کې چې پراپرټي والا غریب ځان ستړي کی نو هغه 1% هم سوګ نه ورکی سوګ ورته 9% ورکی ولی چې د مشر نه چې دغه او کوم شي چې 22% شو 3% شو 10% شو یا 2% شلو د ټولو علاقې کې هر یو سړی ته زدا بیان کوم چې کم یو سړی منشات فروشي کوي بالکل مونږ له وای مونږ بلاړ شو تانه کې سی چول ابو یو ډي اس پی لبو یو اس اس پی لبو یو چې هغه سړی نه قراریږي نو مونږ پولیس لینه پورې تلې شو غیله مونږه ویلې شو او بس د عوام د پاره دا گزارش ته چې زمونږ بس د دې نشو تماشو نه د دې زونه ځانو ساتي جی دا ټیم کې مونږ سره موجود وو تاسو خبرې اورېدې د حاجی ګل نبی صاحب چې د پراپرټي اسوسییشن چیرمن هم دی او خدای خدمتگار هم دی نو دې سره مونږ له اجازه راکې کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام هیور په هور